أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سوال آیتونو کې تاسو لومړی باب ولوست. په دې باب کې توحید څلور بنیادی مسائل تحلیل او تحریم سره متعلق ترغیب ورکړو وفا براحت او مثالونه بیان کړو دوا دای خلقو چغی لوز د الله نه پورا کو لوز نه پورا کو ان کی سوق دی نغه اهل کتاب سابقین دي اهل کتاب سره سابقین لفظ په دې وجه لګیږي چې قرآن مجید هم کتاب دی اور لغت لحاظ سره مسلمانات هم اهل کتاب ویل شي کتاب والا لیکن اصطلاح کې اهل کتاب دي ته نه وایي هغه چاته وایي چې هغه مخکني و یهود و نصارا و ځکه اهل کتاب سره عمومي طور سابقین لفظ لګي استادان اهل کتاب سابقین یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. سوالس آیت نا پنځلس آیت نا دویم باب شروع کیږي څلوېښت آیت پورې. په دې کې اهل کتاب نه مطالبه کوي چې هغه رسول چې هغه معهود دی د رسولانو. معهود دا مطلب چې د هر نبی نه بعد د هغه په باره کې لوز اخیستلی کېدو چې د آخري نبي که ستاسو زمانه کې پیدا شي لتؤمنن به ولتنصرنه تاسو په هغه ایمان لرئ او د هغه امداد وکوئ. ټولو اقرار کړو او هر یو نبی د خپل خپل قوم نه هم دا اقرار اخیستی و نو دې ته هغه لوز یادوي چې کم لوز تاسو د کم رسول په باره کې کړی دی نو ستاسو نه خو هیر دي خو زه یې درته یادوم. دلته سوال راځي دا لوز خودي نه و کړی نو دا پخوانه طریقه ده چې د پلار لوز د زوی لوز وي په پلار باندې چې قرض وي نه بیا زوی ورکوي او د پلار چې په چا قرض وي نه هغه اولاد ورکوي اخلي. ټوله دنیا په دې روانه ده. دیو جن قرآن مجید موجودہ اہل کتاب و تدا آواز کئی چو کتاب والا و ترغیب دے اطاعت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چې د په باره کې الله د ټولو انبیاو نه او ټولو انبیاو د خپلو امتیانو نه وعده اخیستې وه لہذا تاسو په دې رسول ایمان راوړئ او د ده اطاعت وکړئ. په دې کې دننه چې ته وګورې نو یو خبره دا ده چې یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب دا اصل چیز دی چې دې خلکو ایمان ولې نه راوړو په رسول الله صلی الله علیه وسلم. اصل خبره دا ده چې دوی د الله کتاب پټ کړو غلاګانې کولې. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې د ایمان نه راوړلو بنیادی وجه دا ده چې هغه ډېر څیزونه ښکاره کول چې هغه د اهل کتابو پټ کړي اهل کتاب اهل علم و عالمان و عامي سړی دین نشي پټولی اته څه پته نه نو دین چې پټوي نه هغه اهل علم پټوي چې سمه خبره مخې ته رانشي. دغه اصل وجه پکې میاس کې ذکر کوي او بیا دغه صفت بیانې نور او کتاب مبین. بیا میاس کې
लक़द कफ़र अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह सरा, रद्द द शिरक पर तसर्रुफ़ के तसर्रुफ़ वाक़दार है। तो वही अहल किताबो सैयदना मसीह इब्न मरियम ईसा अलैहिस्सलाम चोड़ते मंगवायु दागन इलाह जोड़ करो अगे मुतसर्रिफ़ फ़िल उमूर गर्जोलो चले वाक़दार दे इख्तियारमंद दे। खुदा अल्लाह ने सिवा चे इंसान माफ़ौक़ अलअस्बाब चाहते इख्तियारमंद हुई न कुरान अगत काफिर हुए। लक़द कफ़र अल्लज़ीन आए खल्क़ कुफ़र कर दे चीद ईसा अलैहिस्सलाम पबारके सवई च इन्नल्लाह वज़ाहत को वल तक अब याद आगे सबब बयानी चिदावले वजह दारा दावे तौहीद चिलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द उम्दा 17 आयत के दगा दावत तौहीद रजी दे खल्क़ को इनकार चिको तो तौहीद ना और शिरक अखपल करो दागे वजह सवा वजह दागे दाव चे दीन जान रोको दी बे मुंगा अहले इल्म यू और मुंगा अल्लाह नाज़ुल यू कुरान पागे रटन और गई जो क़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु मुंगा अल्लाह नाज़ुल यू दाग दोस्तान यू ते शिरक पसे ब्या लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द के नफ़ी द शिरक द फित तसर्रुफ़ दाशान अतल सायत पुरे दायो बहस चलेगी ब्या इताअत रसूल त ब्या तकरार कीजिए या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़त्रतिन मिनर रसूल। इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अंबिया द बंदश नरुस्त रागल अंबिया द मूसा अलैहिस्सलाम नरुस्तम अंबिया बनशु रुस्तु ईसा अलैहिस्सलाम राग और ईसा अलैहिस्सलाम नम रुस्तु अंबिया बनशु आखिर के ख़ातमुन नबीयीन सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राग द मूसा अलैहिस्सलाम दीन हम मुकम्मल तशरीअ वाद अखबल वक़्त तपारा शरीयत हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन खुद नूर अदियानो मुहैमिन हम दे और दागी नासिख हम दे बयान नमूनी पेश गई चा लवज़ मात करे दा अल्लाह दागी हाल से शवेख दा नमूनी जी तरियो देर आयत पोरख मने नमूना दाद बनी इसराइल हैरान थे वही शलम आयत ना इस क़ाल मूसा अलक़ौम है और दाजी आयत शपगीश्तम पोरख और द्वैम नमूना द नक़्ज़ुल-अहद अगर तहय्युर दे काबिल चिका दा अल्लाह कलेशे वे लवज़ मात कलेशो तो ब्या इंसान हैरान नहीं इंसान त हिफाजत हासिल हो खो काबिल चे कम दे अगर हिफाजत पर हो दो अखपल रो रे मड़क तो ब्या चल न और तो चीज रोड सर सो कम तब तक अदा खुलासा काफ़ी था ब्या चाह दे तो रसूलवान दे बवाई नोरा या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना ए किताब वालो यकीनन रागल है तास्ता रसूल जमूंगा युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब व यअफ़ू अन कसीर देखो गोरा कसीर ध्वजल रागल है कसीर ध्वजया बयान हम दड़े रुकई और याफ़ू अन कसीर हम दड़े रुकई यानी अहले किताबो चिकम शे पटकल दे नागा अगे तम डेर वेल दी और कम चे पैगम्बर न बयानी नागम डेर दी दा एतराज़ आजम गई अरब दा एतराज़ न की दारा कुरान उसलूब दे दार में दा सवाल जवाब नहीं कोल पकार दा जान सर के खुदल पकार तेरे जवाब हम निशी के रख ता हर चाहे वो अंदाजी जमुंगा पुख्तानम दा से खबर कई डेर शे चागा दीद सकाफ़त या तहजीब या जब यो रंग देख लेकिन खल कोई यो जुड़ रहा था दा से वही दाव का बजड़ रहा था वही दा से दाकारों का आया वाक़ईद वजलू नहीं दा उसलूब दे बस अंदाज दे बयान खल कोई दफलान की कल रस्सी की बात चाहिए और कल दड़ बात चाहिए तेरे ऐसा मतलब है
دا اسلوب بیان دی. په دې کې څه پابندي نشته دی په چا باندې، تنګسیا نشته. دا سوال چې کوي خلک ملحدین دا سوال کوي دا غلط کوي. ته عربي لټریچر وګوره، نو کم خلک چې په عربی پوهېږي نه هغوی به دا سوال چرې نه یې کړی چې بیانې ډېر که نه معاف کوي ډېر. دا اسلوب دی بس ښکلا ده د عربی. قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته رسولنا رسول زمونږه یبین لکم هغه بیانوي تاسو ته کثیرا ډېر مما کنتم تخفون من الکتاب ډېر د هغې نه چې پټوئ تاسو د کتاب نه. د کتاب نه هغوی څه پټ کړي دي؟ هغه دوه خبرې کوم چې مونږ د مصدق لما معکم لاندې ویلې دي. یو خبر توحید سره تعلق لري، د الله توحید یې پټ کړو، هغې مخالفت یې کو. ځکه خو عیسی ته او دارنګې عزیر ته علیهم السلام ته الہ به وی، د الله رب العزت نازولی به ورته وی، هغه به شفاعه ګڼل د الله د اذن نه بغیر. او توحید پټول دا د کتابیانو کار دی. اوس هم هغوی توحید پټ کړی، اگر چې ځان ته هغه 1 نمبر موحدین وي، شرک به دی به بیانوي زموږ د خلکو غوندې چې مشرک به جنت ته نه ځي، مشرک همیشه دپاره جهنمي دی، ټول بیانوي. چې کتاب یې ګورې او کردار یې ګورې نو سراپا شرک کوي. دا دی دا اهل علم کار روانه کول. دویم دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې کومې پیشن گویا وې نه به پټولې، بلکې اس سلسله کې به دروغ وې. چامی به تپوس وکړه چې دا آخري پیغمبر څنګه دی، هغه آخري رسول دی. اب کور ته لاړ یو سړی، نو تورات به یې راوښکه، او تورات ته به یې کتل او د ځانه به عبارت وی. همي سړی خو نه پوهېږي غریب. دا به ویل چې او پیشنګویي خو کړې ده، خدا اوس وګورئ چې هغه کم نبي باره کې پیشنګویي شوې ده نه، خدا دی چې هغه به ډېر دنګ نه وي، چیت وی، کوتاه قد وی. په کتاب کې داسې نه و، کتاب کې دغه نه و. ای ویسې کتاب کو لوکړه او مې به یې دوکه کو. بیا به ویل د هغې آخري نبي چې کوم تعریف شوی دی زموږ په کتابونو کې، نو د هغه تعریف تعارف دا دی چې د هغه ټول ویښته ډېر اوږده اوږده دي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویښته ډېر اوږده نه وو، هغه شاته ګونګریالی وو. د پوزې حالت یې به یې معلوم کو، نو بیا به یې وکتل چې او دا پیغمبر خو هغه شان نه دی، دا د دې شیطانانو کار و. نن چې داسې مثالونه زموږ مخې له راشي نو موږ وایو دا پخوانه د خلکو عادت، ډېر پخوانه د خلکو عادت دا دی چې ای کتاب پټوي. او ډېر صحابو سره هم داسې شوي دي، د رجم مسله کې، نورو مسایلو کې، چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته ویلي چې ستاسو کتاب کې هم رجم شته، هغې انکار وکړو. د صحابي ورته ویلي چې ورشه ته خپل کتاب راوړه، چې راوړی نو هغه د رجم په مسله باندې لاس یې خیر، نور زوی نه یې خوا دې خوا ویل. نو صحابي ورته وی ارفع یدک عدو الله، د الله دشمن راس اوچت کړه. دا کوي خلک. دا احنافو مذهب دی، د بحر الرائق کې فتح القدیر کې لیکل دی. صحیح دی یا غلط اتفاق ورسره کېږي کې اختلاف، دغې سره زه خبره نه کوم. خو د احنافو مذهب دا دی چې یو انسان کله مړ شو او د مرګ نه وروسته به تاسو د سره څه ګوتې وتې نه وهئ، نه په ګیره کې او نه په بریدو مریدو کې. داسې مه کوئ. دلته ډېر مخکې یو سړی او مړ شوی، د هغه غټ غټ برید و، یو عالم ولګېد، هغه ویې راولئ شمشاد دا برید پرې وخورئ. چې هغه ته وینا وکړی هو چې دا خو جایز نه دي د احنافو په نظر، هغه وایي جایز دي. بیا چې کله سره خبرې کړې نو هغه بحر الرائق کېښودو. نو په بحر الرائق عبارت دا دی چې نه به پرېږدي والله، نه به شي پرېښودی د اظفار او نه د برید،
هغه په ولا باندې ګوته یې خو هغه نور یې ورپسې ویښ. دا مونږ کتلی دا خلک یعنې دا نه وي چې او ما نه غلطي وشوه، دی بهر کې خو به دا کوشش کوي چې زما خبره صحیح ده او ستا دا غلط. ډېر پخوا نه مونږ بچپنې نه دا خلک کتلی. دا دروغجنو خلکو طریقه ده. دا کنزل منزل کول دا خو وړه خبره ده. دا زړو اهل کتابو خبره ده. حق پرست علما داسې نه کوي. د حق پرست علماو خبره دی چې هغوی یو خبره وکړي یو کار وکړي نو بیا که په هغې تنقید وکړی شي داسې تنقید چې هغه صحیح وي نو هغه بلکل برملا د خپل رای نه رجوع کوي، واپسي کوي د خپلې رای نه چې زما دا رای غلطه وه، ټیک نه وه. او د باطل پرستو کار دی چا سره جواب نه وي نو کله به کنځل کوي، کله به تاله دوکه درکوي، کله به د شرمولو کوشش کوي، کله به ذاتي حملې کوي. ځان په دې پوهول پکار دي چې خپل موقف دا په دلیل باندې پیش کړه بس خاموش، بغیر د دلیل نه خپل موقف مه پیش کوه او زورم ما چوه په چا باندې، ځکه چې هر چا ته اختیار یې چې ستا موقف مني او که نه مني، خبره ختمه. زمونږ خیال دی چې زمونږ دا ټیکه ده چې مونږ به هر سړی خپل رای باندې تابع کوو، څه چې زما خوښه ده چې هغه وشي. نو دا خو صرف ښځې کوي، ځکه د ښځو دا ذمهداري چې هغه د هغه څه کوي کومه چې خاوند غواړي. نور خو بل چا دپاره داسې اصول نشته. دې خلکو کو دغه کار چې دوی به د الله کتاب پټو. دوه طریقې مونږ وښودلې، یا به د هغې مضمون پټ کو، توحید به یې پټ کو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې زیری به یې پټ کړل، صفات به یې د هغه پټ کړل، او یا به یې درجه هم په آیتونو باندې لاس کېښود چې خبر نشي څوک. قرآن دغې ته اشاره کوي او دا اصل جرم دی د هغې په نیز د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته خو بل کار نشته بس مونږ پسې راغستی ده، تا به د چا نوم نه یې اخیستی، حق خبره کوه نو د خلکو هغه بدې شي چې دی فلانی یاد کړه او دی زه یاد کړی مخ. یقینا راغلی تاسو ته رسول زمونږه بیانوي تاسو ته وضاحت کوي هغه تاسو ته د ډېرو هغه څیزونو چې تاسو پټول په کتاب کې، ویعفو عن کثیر او مخ اړوي د ډېرو نه، یعنې ډېر بیانوي او ډېرو نه مخ اړوي. هغه مخ د هغې نه اړوي چې د هغې دین سره تعلق نشته. که دین سره تعلق وی نو بیا د نبي په ذمه دارو کې یو ذمه داري دا هم ده چې هغه بیان کړي د دین کارونه. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یقینا تاسو ته نور راغلی، نور رڼا ته وایي. قد جاءکم من الله نور، یقینا راغلی تاسو ته نور من الله د الله د طرف نه. د نور جمع راځي انوار، د نور جمع راځي انوار. دلته نور څه معنی ده؟ نو یو معنی خلکو دا کړه چې عطف چونکې مغایرت باندې دلیل کوي، حرف عطف، لہذا نور او کتاب مبین جدا جدا څیزونه دي. جذباتو کې مه بهیږئ. په دې ما ډېر مخکې یو تقریر کړو، خو دا کنزلمار خلک چې کوم دي په دې هم خبرې کړې چې دا خو چې د بریلیانو عقیده ده، نو دا نه دي بیانول پکار، دا به کم ځای ته پټئ. د خبرې وضاحت پکاري او وضاحت سره پوهول پکاري چې نور او کتاب مبین کوو تفسیری والے وہ خبر ٹھیک دا، خو کوو دا د عطفی تفسیری نہیں، بیا کتاب مبین اور نور جدا جدا سوزن. یقیناً راغلے تاسو ته نور او کتاب مبین، یعنی نور هم راغلی دی او کتاب مبین هم راغلی دی، وضاحت کوونکی کتاب. دوه څیزونه راغلي.
ته دې معنی ابن جریر کې څه لیکلی ده؟ ابن جریر ډېر قدیمی مفسر ده او تفسیر بالماثور کې هغې ته بنیادی حیثیت حاصل ده. عبدالرزاق تفسیر ابن جریر، دا تفسیر ابن کثیر دا هغې تلخیص ده د تفسیر ابن جریر. هغه تقریبا هر یو تفسیر سره او هر اثر سره سند سره نقل کړی دی. داسې نه چې سند یې نشته، دا هر څیز سند یې لیکلی او دې لپاره یې لیکلی دی چې انسان دی د سند نه په خپله بحث وکړي نو تفسیر په صحت او په عدم صحت به پوه شي. دغه بیا طریقه دا چې مختلف اقوال ذکر کړي د صحابه کرامو، د تابعینو، د تبع تابعینو، د احادیثو نه چې 2 صفحې 3 صفحې ختم شي نو بیا وروستو لیکي چې و اول الاقوال عندي، زما په دې اقوالو کې بهترین قول فلان کې دی. نو بیا قول لیکلی د ابن جریر انداز دغه دی. کم خلق چې هغه د انکار کوي د حدیث نه، هغې ابن جریر باندې ښه حد کړی دی. او دا اصل کې ما بدر اعظم ویلو کاندله کې چې کوم د هغې عالم دی حبیب الرحمن کاندلوي، زمونږ خیال ده چې دا کاندهلوي دی. اصطلاح اصلاح وکړه زمونږ چا چې دا کاندهلوي نه دی، دا کاندله جدا څه دی او دهلی جدا څه دی. د دې وجه نه د دې هغه هی چې کوم ده نه هغه ډبل ها لیکي، غټه چرګۍ هی ده کاندهلوي. لکه مولانا محمد ادریس کاندهلوي، زموږ خلک کاندهلوي وایي، کاندهلوي نه دی کاندهلوي. دا کاندهله جدا څیز دی چې کوم څوک دا دی پیدایشي اوسېدونکي دا یو پی کې ده، اتر پردیش صوبه کې ده. یو پی کې مولانا دادی رحمه الله مو اتر پردیش کې د هندوستان یو صوبه ده. نو هلته کې کاندله یو کلی دی، هلته لوی لوی خلک پیدا کېږي. خدا نه ده ضروري چې یو کلي کې خلک یې نه هلته خراب نه وي، ګنده هر کلي کې بدماشان. و دې کاندله کې یو سړی هغه ته حبیب الرحمن کاندلې وي، ما غلی دی ناسته مې ورسره هم شوې وه، خبرې اترې مې ورسره کړې. هغې یو کتاب لیکلی دی مذهبي داستان اور ان کی حقیقت. پهې کې بعضې څیزونه ډېر ښه دي لیکن بعضې پکې 100% غلط دي. دا کتاب ما نه ولوستی خو ما ته یو کس اطلاع خط یې لیکلی و ما ته. پهې کې دا لیکلي و چې سیده عایشه رضی الله تعالی عنها ته دا حمیرا نوم چې مشهور دی نو دا به یا جاهل صوفیان کوي او یا چې کوم دی دا یهود دا نوم اخلي. دی پای کتاب کې لیکلی دی او د هغې وجه دا ښودلې ده چې حمیرا چې کوم دی دا خرې ته وایي، دا خپل عربي ده. زموږ د علاقو کې هم ډېر شي خلک ما ته معلوم دی چې هغې به بیا دې نه انکار کوو. او ما ته یاد دي چې ما د دې بحث وکړ یو ځلې، نو دلته یو سړی دی هغه د نه ډېر متاثر دی، دې ګلیاړه کې لیکلی. نو هغه دې کتاب د دغې مذهبي داستان د هغې پورشن فوټو سټیټ وکړو نو ما ته یې هغه راولېږه. نو ما ته نور څه ونه ویل، مې ته امي سړی ته په دې څه پوهېږي، تا ته څه پته نشته. نو او دلیل کې څه پیش کوي، مزي وی ویلی دی حافظ مزي چې هر هغه حدیث چې پای کې د عایشه رضی الله عنها نوم حمیرا دی نو دا نوم به یا روافض اخلي یا به یهود اخلي او یا به منافقین اخلي. یعنې د نوم پورې خندنې کړو. نو ما هغه بندله جواب ورکړه، خط زما په علمي مکاتیب کې شته، ډېر مخکې خبره ده، کم سے کم 20-25 سال مخکې خبره ده. ما ورته لیکلي چې د حمیرا مطلب سره خره ده بالفرض. نو بیا د حدیث څه معنی ده چې لا فضل لاحمر علی اسوده، دې به څه معنی؟ د سور خر په تور خر باندې فضیلت نشته.
عربی سره ډزې کړي په ټکي نه پوهېږي دا علامه دی او ماهر دی د اسماء الرجال. دا ډېر شي خلکو ته دا نمونه خلک وایي ناقد دی د اسماء الرجال. مې کې بس پوهېږي نه عوام خلک یې هغې ته وجه څنګه بیمو غږ او بس وجه غږ ورته ته خو به پوهه که که نه. حمیرا چې کوم دی دا تصغیر دی دا حمار نه دی دا احمر نه دی. حمیرا منې سره سپینه دا خرې ته نه وایي نه سرې خرې ته وایي. حمیرا منې سره سپینه زنانه ښکلې زنانه حسین و جمیل زنانه ته وایي حمیرا ښکلی نوم دی. بیا ما سره تشویش پیدا چې دا چا لیکلي وایي دا سړی ما نه پېژانده نو ما دا کتابونه راوغوښتل. زه حیران شوم چې پاک ربه دا دی څه لیکي او د نوي نسل کې د سکولونو لایبررو کې کالجونو لایبررو کې اوس خو دا ټول علما دا کوم چې انکار حدیث کوي که نه دی صرف دغه کتاب کتلی. څوک د سحر نه انکار کوي څوک د عایشه رضی الله عنها د عمرې د نکاح نه انکار کوي څوک د یو څه نه کوي څوک د بل څه نه کوي. دا ټول ګند دغه کتاب کې لیکل نوی والا څنګه یې خره مذهبی داستان اور ان کی حقیقت دی نوم دی. داسې ځوانان پکار دي چې دې کتاب ته لاندې وځي. دا د یو کس کار نه دی. کم سے کم 14 کسان پکار دي چې هغې یو مضمون واخلي او په دې یو مضمون باندې بحث وکړي. باید سوزونه هغې لکه شب برات باندې تحقیق ښه دی صحیح ورته نه وایي خو ښه دی ایکم بعضې کمزوری شته. دارنګې د ختمونو باره کې بعضې تحقیقات دي ایکم څه صحیح او څه غلط. بارکیف دغه سړي د په ابن جریر باندې کار کړی دی او هغه د چا نه لیکلی دی هغه تمنا عمادي نه لیکلی دی. تمنا عمادي مشهور منکر حدیث دی. دغه سړي په ابن جریر باندې کار کړی دی او ابن جریر دی وایي چې دوه دي بلکې کله کله خو لګوي چې ابن جریر نعوذ بالله منافق و سنیانو سره به سني او روافضو سره به رافضي و. دا ټول د علمي خبرې دي. سلف صالحین کې یا د هغې نه وروستو کومو خلقو چې کله سند ولیکي یو خبرې سره د هغه خپله ذمهداري خلاصه کړې ده. سند لیکلی دی لپاره شي چې هر انسان دې اوس ګوري چې دا خبره صحیح ده که غلطه ده. پخوا علم الرجال چې و افراد پیژندل دې باندې به عام خلک پوهېدل ځکه علم عام و. د پاکستان او هندوستان کې علم حدیث ډېر وروستو راغلی نو دلته هېچا ته پته نه دي رجال پېژني نه. نو زما د یادو دی علماو سره به یو کتاب و تقریب التهذیب یو جلد کې بس دومره. تقریب التهذیب نه علاوه دی بل څه کتاب نه ولیدلی. ډېره چې با توره کوله میزان به ورسره میزان لیدل. دا غټ غټ کتابونه دی نه دی بالکل ناواقف و. ابن جریر داسې قسمه سړی نه دی. محققین دا لیکي چې یو سړی که ابن جریر دپاره د چین سفر وکړي که نه نو دا کمه ده. د ابن جریر کتاب کې ډېر څه شته. دا په تفسیر بالمعصور کې ډېر ښه کتاب دی. پاتې شوه دا خبره چې د یو سړي بعضې آرا د شیعګانو په شان دي نو دې کې صاحب خو نشته. متقدمین شیعګان کم چې د امام جعفر صادق شاګردان دي هغې سره خو د احناف هم ډېر شي څیزونه د هغې په شانتي دي. علمي څیزونو کې توافق دې کې صاحب خو نشته. اهل حدیث رفع الیدین کوي او شیعګان هم رفع الیدین کوي. ته به څه کې اهل حدیث او شیعګان وایي. حنبلیان هم رفع الیدین کوي شافعیان هم رفع الیدین کوي مالکیان هم رفع الیدین کوي صرف احناف نه کوي. دا توافقي دا نه چې د اصلي مسله د بل چا د مسلې په شان شو ته هلته کې واچوه.
دغه ابن جریر ډېر تلخیصات لیکلي شوي دي. د خپل کتاب ډېر بهترین کتاب دی. اصل کې دا په یک وخت د محدث هم دی، د مفسر هم دی، او د مورخ هم دی. دا کمال ډېرو کمو خلکو ته حاصل دی. د کتاب الاثار په نوم باندې د 8 جلد کې حدیث سره متعلق کتاب دی. دارنګه اختلاف الفقهاء باندې د 2 جلد کې کتاب دی چې فقها په کومو مسایلو کې اختلاف کې ولیکي، په کومو اصولو کې. دومره لوی عالم دا چې ته د اسلام نه وباسې که او ورته وایي چې دا ایرانی دی، بیا به کار ډېر خراب شي. ایرانی کنزل دی. د ایران چې څوک باشندګان یې که نه 13 زمانه کې دا به اکثر روافظ وو. او د امام ابو حنیفه سره د یو قریشي اختلاف و. هغه تپوس وکړو د امام ابو حنیفه نه چې ته د کوم ځای؟ هغه ویل د کوفې یم. دا ورته ویل کوفه کې ټول دغه خلک دي که نه. د هغه جواب څه و؟ ابو لهب د کوم ځای و؟ آیا ټول مکې والا داسې؟ دا فضول سوال دی، فضول. ته خو د کوفې به د کوفې نه هر کوفي به رافضي څه؟ آیا هر ایرانی به رافضي؟ دا منکرین حدیث یو لویه حربه ده او هغې استعمالوي ده. د دې شاته یو لویه فلسفه هم شته ده چې دا ایرانیان صرف د سیدنا حسین باندې سر ماتوي او سیدنا حسن ته څه نه وایي. دغه باره کې حدیث چټي هیڅ بالکل مړ دی. د هغې څه وجه ده؟ هغه وجه به انشاءالله چې اوږدګار وخت کې وایو، اوږده تاریخي وجه ده. خو دغه ابن جریر طبري رحمت الله تعالی علیه زموږ استاد محترم طبري وایي، طبري نه دی، توی زور دی، طبري طبرستان علاقه ده. د هغې طبرستان علاقې چې باشنده یي نه هغه ته طبري وایي. د ری چې باشنده یي نه هغه ته رازي وایي. ری علاقه ده که د ری نه چې پیدا شوي نه هغه یوازې امام فخرالدین رازي نه دی، بلا جساس رازي او فلانی رازي او فلانی رازي او فلانی رازي، دا کلي ته نسبت شوي. د طبران چې باشنده یي نه هغه ته طبراني وایي. د بیهق چې باشنده یي نه هغې ته بیهقي وایي. زموږ خلک بتا دی بیهقي کې لیکلي دي، لکه څنګه چې بخاري کې لیکلي. بخاری کی لکھ کہ صحیح بخاری کی لکھ بیہقی کی لکھ لی، بیہقی کی وسنگ لکھے. دا بے خبر ہے اصل کی دی، دا پتہ نہیں دا سشے دی کتاب دے اصل نوم دے کلی نوم دے بس لاندہ کار دے ہر سی جوکڑا. ناغے ابن جریر طبری دلتا کی تعریف تفسیر کی منگتا یقول جل ثناؤہ، اللہ رب العزت اغوی لہؤلاء الذین خاطبهم من اہل الکتاب، دے کمو اہل کتاب سره چې الله خبرې وکړه کنه دا یې سره یو خبره کوي چې قد جاءکم یا اهل التوراة والانجیل. اهل الکتاب سمانا دا اهل التوراة والانجیل، اے تورات و انجیل والو تاسو ته راغلی دی من الله نور، دا الله نه نور. نو نور څوک دی؟ یعنی بن نور محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. نور نه مراد څوک دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دا د ابن جریر تفسیر دی. ته دا وسوي چې دا بریلی شو خبره باندې خلک عوام پورا پوهیږي، پورا خبره وکړه. ولې ورته نور وایي؟ الذي انار الله به الحق، په دې وجه ورته نور وایي چې الله د هغه په وجه باندې حق ښکاره کړو. واظهر به الاسلام، او د ده په وجه باندې اسلام ښکاره کړو. ومحق مذهب الیعقوبی، ومحق به الشرک، او د دې پیغمبر په ذریعه باندې شرک ختم کړو. فهو نور، نو په دې اعتبار باندې پیغمبر نور دی. دا نه وایي چې ګنې انسان نو، دا وصف شه، صفت شه، په دې اعتبار هغه نور دی.
فهو نور لمن استنار به، دا رڼا د هغه چا دپاره چې هغه د دې پیغمبر نه رڼا اخیستل غواړي. یبین الحق، حق بیانوي. ومن انارته الحق، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نورانیت یو سبب دا دی چې حق بیانوي. تبینه للیهود، دا یهودیانو ته بیانوي کثیرا مما کانوا یخفون من الکتاب، څومره کتاب چې هغې ډېر پټ کړو دا پیغمبر هغه ښکاره کوي. و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نور په دې وجه وایي چې دا د الله دین ښکاره کړی، دا هغه ذات ته نور نه وایي چې دا د پلار مور نه دی پیدا، دا نه وایي چې سوری نه و، دا نه وایي چې عالم الغیب و، دا نه وایي. دلته خو ته روانې وکړې که نه، دې خلکو ته حیزه ولګېده، یو څیز د رد حیزه ورته ولګي، بیا قرآن کې که صحیح خبرې وي نو د هغې نه انکار کوي، قرآن نه انکار کوي. ابا یو سړي ما سره خبرې وکړې نو ما ته یې وایي چې ته یو خبره کوې چې د عقیدت نه عقیده مه جوړوئ. نو مې دا صحیح خبره، عقیدت مینې ته وایي. زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه ده، محبت هم دی، په هغه زمونږ ایمان دی، ځکه کوشش دا کوو چې د هغې اتباع وکړو. لیکن دې نه عقیده نه جوړو چې را الله هغه ته نور ویلی دی نو موږ دې دا ووایو چې هغه داسې نور دی چې فلانکي ځای کې بلېده او فلانکي ځای کې بلېده او فلانکي ځای کې بلېده، پلار یې نه و مور یې نه وه. عقیدت خو دا مطلب نه دی، خو دا عقیدت نه، دا ایمان دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه لحاظ نور دی. دلته خو به روانې وکړې ده نو سورة الفرقان کې وسوئے یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراج منیر څه دی؟ سراج رڼا ته وایي، منیر رڼا کوونکی، ډیوه رڼا کوونکی. نو ډیوه رڼا کوونکی او نور دې کې څه فرق دی؟ دې صورت کې تا مخکې ویلې دي چې ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. د یو قوم نظریاتو سره ستا دشمني ده، ته بې انصافي کوې اوس چې الله خپل نبي ته یو نوم ویلی ته په هغې کې مخالفت کوه. خلک پوهې که په دې باندې، او دا مونږ پوهیو هر کال دې باندې زارش نه کوو ځان له چې که مونږ یو تپوس وکړو دې وخت کې چې بھائی اوس ورځ ده او که شپه ده، نو دا سوال ټیک دی، صحیح ده، مونږ ټول ویلی شو چې اوس ورځ ده. که څوک تپوس وکړي چې دې وخت کې اسمان شین دی او که باران وریږي، نو مونږ ویلی شو چې باران نشته دی او الحمدلله اسمان پاک دی. خو که یو سړی دا ووایي چې اوس ورځ ده او که باران دی، اوس ورځ ده او که باران دی، دا سوال ټیک دی؟ غلط سوال، غلط. ولې د ورځې باران نه کېږي؟ یعنی یا سره تپوس همیشه په دوو مخالف څیزونو کې کېږي. تا نه یو سړی تپوس وکړي ته سړی یې که ښځه، دا خبره ټیک ده. خو که تا ته یو سړی وي ته سړی یې که بوډا یې، نو تا به زما بخیر خوله والي، دا څه وایې؟ دا تپوس دی. د نور متضاد راځي ظلمت تیارو، او د بشر متضاد راځي جن پیریان. نو که څوک دا تپوس وکړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیری دی او که انسان دی، یا دا تپوس وکړي چې فرشته ده او که انسان دی، موږ وایو انسان دی. خو که هغه تپوس وکړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رڼا ده او که تیاره ده، نور دی او که ظلمت دی، موږ وایو نور دی. خو که دا تپوس وکړي چې هغه نور دی او که بشر دی، نو دا خو هغه تپوس دی نو چې اوس باران دی او که نه ورځ ده. نو دې ته موږ د خېټې مسایل وایو، دا د خېټې مسله ده. په دې یو وخت خلک پوهه که دې کې اوس مشکلات نشته، دا سوال د سر نه غلط دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشر دی، په دې لحاظ باندې
چې د هغه پلار و نیکې و نیایې وه ټول ټبر ترونه یې وو بچي وو ښځې وې خوب به پرې راته پر کالي راتله ډوډۍ به یې خوړه اوده کېده به لامبل به بار ته چې بله اودس به یې کو چردام به یې کول اوده کېده به زخمی کېده به دا د بشریت صفات دی لیکن د هغه تعلیمات هغې دنیا روښانه کړه په زړونو کې د کفر تیرې د بدعاتو تیرې د بد اخلاقۍ تیرې د ظلم و عدوان تیرې دا ټولې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کوششونو د وجې الله لرې کړي په دغه لحاظ نور ده دې کې څه اختلاف ده که یو سړی داسې نور ووایي چې بشر نه دی دا خبره غلطه نور هم دی بشر هم دی دې کې اوس تضاد نشته خو که دا وایي چې زه بشر نه منم نو بیا خو معامله خرابه ده خراب په دې چې قرآن مجید فرمایي قل انما انا بشر مثلکم او آیا زه ستاسو غوندې بشر یم انسان یم مونږ یې چاته بد کنځل کوو که نه سخته خبره کوو تاړو سړی نه تاړو بشر نه ښه انسان نه دا خو زما په خیال چې ښه تعریف نه دی پیغمبر چې انسان نه و ولې نه انسان بیا خلکو دې له روایتونه هم جوړ کړي دي چې کان لا یرا له ظل فی شمس ولا قمر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوری اب نه ښکاره کېدو نه په انور کې نه په سپوږمۍ کې دا دروغجن روایت دی مجموعه ځان سره کې دی پهکې ما ډېر عمدک قسم روایت لیکلی دي تفصیلی بحث مې کړی دی او د الله په فضل پهکې کوشش ما را کړی چې څه کمی پاتې نه شي زه لیکل داسې نه کوم چې کوم عام خلک کوي بس مزید د یو کتاب اضافه نه کوو د هغې څیز اضافه کوو چې د هغې ضرورت وي یو سړی راغلی او موږ سره انټرویو ورکوله د انټرویو که مونږ د یو کتاب دپاره له 70 نمبر یې ورکو هغه وایي زما کتاب دی مې ښه کتاب یې چې راوړه مې دا تا په کومه موضوع لیکلی دی په فقه باندې سی په فقه باندې د مونځ مسایل دی پکې نو ما ورته څه داسې مسله شته پکې چې زړو کتابونو کې نشته لکه د مونځ به څه مسله وي چې په رضاح کې نه په منیا کې نه په کنز کې نه په قدوره کې نه په تعلیم الاسلام کې نه دا څه مسله شته وي داسې خو نشته نه مې دا خو پیسو ګټول نه کړی همدې کې شته نو که تا پکې څه اصلاح کړي نو ټیک ده دا یو ښه کاروبار اوس زمانه کې چې کتاب چاپ کوه بس پر دې کتاب راخله چاپ کوه پیسې وګټې کتاب چاپ کول زه عمومي لیکل نه کوم چې تکرارو کې جال ته کې شی لیکي هلته کې بیا راواله دې کې څه فایده نشته سیز داسې پکار دی چې پای کې څه تجددي څه اصلاحي پکې څه نوې شیپ کې څه شی پیش کولی ټیک دی چې دین ته نوې نه شي پیش کولی دین به زوړي خو په دې څه اعتراض راځي ته د هغې نه بحث کوي چا پې شبهه کړي چا پکې څه بدعت کړي چا پکې شرک کړي د هغې وضاحت کوي هسې د کتابونو نه څه جوړېږي دا الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رڼا په دې بنیاد ویلې ده دغه مجموعه وساتئ ځان سره غالبا ختم دی 70 نسخې کوي نه وي خو ختم شوی دی کتاب دا موضوعي احادیث ډېر زیات دي اوس هم جوړوي خلک هفته مخکې خلکو احادیث جوړ کړل او پای د سنن نسائی حواله مو وکړه سنن نسائی کې فلان کې نمبر حدیث میاس کې هلته حدیث مدیث نشته زما عقل حیران شي چې یو سړی د خپل مشر د غلطۍ دپاره حدیث جوړوي دا سړی الله مني چې ته حدیث جوړ کې دی مطلب دا چې تا په الله دروغ وویل ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم حدیث بیانوي نو هغه د ځان نه بیانوي هغه د الله حکم یې ورته چې دا خبره داسې وکړه موږ ته د خلکو په ایمان کې شک ښکاره شو چې دې ایمان کړی زیات شک دی کاڼي شګیري وکړي قرآن مجید 2 ځایه دا ویلی دي چې قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی دغه فرق خو دی بس
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر دے، کامل دے، مکمل بشر دے، معصوم دے اور نبی دے. دا یو آیت سورۃ الکاف دے 110 دویم حامیم سجدہ کی شپږم آیت. یوحا الیہ کے فرق کاری خدا وضاحت ضروری دے چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لحاظ سره نور دے بشر. اگوره چې کله داغه د شان خبر راځي، داغه د لوی خبر راځي کم ځای کې، نو قرآن والته کې هغه ته عبد وایي. عبد ملک تم وایي او عبد انسان تم وایي. عبدن تا چې کلمه شهادت وایي نو څه وایي چې اشهد ان محمدن عبده ورسوله. یہ رسالت د شہادت کی عبدیت پانے اقرار دے کیا بندر ہے ما فوق البشر سے شے نہ دے. کرے سے اللہ بوتو مسجد اقصی تا تو قرآن فرمائی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. قرآن مجید کے دے اسراء خبر یعنی دو مسجد حرام نہ مسجد اقصی ته بوتل. ایو سے پکې لګی چې دا قرآن نازلې دو نو مسجد اقصی خلانه جوړ. دا بس زمون خلق دې کوي لګیا وي مسجد اقصی لانه جوړ. پته ورته نشي دا کړه جوړ شوی څنګه جوړ شوی. مسجد اقصی جوړ دا پرویز توجیه ده چې مسجد اقصی نه مراد مسجد نبوی ده. مسجد اقصی نه مراد مسجد نبوی دے. دا پرویز لکل دی. پرویز نمک کے واللہ العظیم دا ولچا نہیں لکل. دا ټول آغا نظریات لولی او آغا نظریات راخ لی او دا آغا سوال کئی دلتا کی زمون خلقو تا دا آغا سا پتا نشتا. ما ډیر مخی مرگر ہوتا بویل چه دا فتنه ستاسو سر ترو رسیده دین دان خبرو ساته مونږ باندې حدیث خبرې بد نه لګي. دا مونږ ته پته دا په خوانه کوي خلک او دا خلک دې په حیرانی کې یا گمراه کې دی وجه دا چې دی علم نه ساتل. په دې ما سه کلاس زغستو خو چونګې د خلکو په دین کې سکار نشته ته دې خپل خېټه سره کار ده نوم سره کار ده. کلاس ډېر ونه چلیدل سو 12 کلاسونه چلیدل نو ټول پاتې شو. ونه زما دا مسمم اراده او بیا دا چې د یو جماعت نه یو سړی وته مونږ دا هغه کاروانې شروع کړو. دا یې خلکو ډېر بد ګڼل چې تر ادونه مول اخله. هغه کتاب لیکل دی چې قرآن مقدس بخاری محدث. قرآن مقدس ته او بخاری به ودا سره ګنده سړی دی د قرآن خلافي لیکلی. چې نو مخله بیا خلک خفه شي نو وجه د هغې دا ټول فرقه پرست دي. دی دا نه غواړي چې د الله دین څخه خدمت ته وشي بس چې خپل جماعت بچ کړي. مونږ شرمېږو په دې ولې شرمېږه تا ایستلی د جماعت نه تا خو غلطي کړې ده او تا جماعت نه وباسلی دی خبره ختمه شو. اوس خو ستا رکن هغه نه دی. دا فتنه اوس هم زه وایم چې اوس هم د دې خلاف کار پکار دی. کتابونه لیکل پکار دی او کلاسز اغستل پکار دي چې طلبا پوه شي په دې باندې عوام هم په دې پوه شي چې دا کم ځای نه وایي صاحبان. زما یو کتاب دی سنیمګړی غوندې ده چې په 14 او 14 صدۍ کې د قرآن نصوص اصطلاحات خلکو بدل کړل. دا یو ډېر عجیب او غریب ټاپک ده. لکه صلات څه ته وایي پرویز مونځ خو نه وایي هغه مرکز ملت ته یا هغه نوې اصطلاح ده. مرکز ملت بنیادی مرکزی او کار کول مرکز ملت ته صلات وایي. حج څه ته وایي دا مؤمنان چې غیر چاپیر که موسیږي د دې یو سالانه کانفرنس په مکه مکرمه کې هلته به جمع کېږي ته حج وایي. د دې د خوراک سکاک دپاره بیا کار پکار دغې ته قرباني وایي. تاسو اوده ناست یې نه نه اوده شی ټول اوده یې مزېدار خپې اوږدې کې
او زما په خیال چې 50-60 سال پس به اکثریت د دې نه انکار کوي. د دې خبر واخلئ. یو بل ته کافر وایي دیسیس پسې اوچت شي. هغه ټول دین زما کتاب د موضوعات ایک ما لیکلی دی چې انکار حدیث دارنګې علوم الحدیث کې ما لیکلی معرفت کې چې انکار حدیث چې کوم دی دا د اسلام جوړې سنډي د قرآن هم تا نه پاتې کېږي. دا وړې وړې خبرې پرېږدئ چې دا د پسې مونځ کېږي او د پسې نه کېږي او دغه بدعت وکړو او دی وکړو. دا اهم دي بېشک، خو دغې مقابله کې کم اهم دی. کوم چې زیات اهم دي هغې ته توجه وکړه. د دې کتاب دی قرآني فیصلې ما لوستي دي دا ټول شته ما سره. هغه قرآني فیصلې چې ته وګورې یو حدیث یې ستا پای کنډم کړی ده. خدا چې دې خلکو لاس له هغه نه ورغلی چې هغه ورچې خدای وجه څه وکړي خلک. دا فتنې دي، دې نه ځان ساتل پکار دي او ځان ته خبرول پکار دي، علم حاصلول پکار دي. نور او بشر مسئلہ بالکل واضح ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د پیدائش لحاظ سره بشر دی. ابو بکر صدیق نه تپوس وکړی چې هغه ویل دا سړی دی ما ته لار ښیي. په قرآن مجید کې د معراج ذکر نشته، دا حقیقت دی. اشارات موجود دي، سورۃ النجم کې اشارات موجود دي، لیکن هلته کې مفسرین اختلاف کوي چې دې اسراء مراد ده کنا ډومبنه وحی مراد ده. زمونږ خلکو د دې څه پته نشته دی چې دا شی قرآن کې او دا حدیث کې. خبره زمونږ وی دي هر چیز په قرآن کې ګوري، هر چیز قرآن کې نه. تخپل دین زګه په قرآن مجید کې بنیادی عقیدی وي، بس بنیادی اعمالی او د پیغمبر ذمہ داری د قرآن وضاحت کولی. دغه وجه چې د حدیث ضرورت پیښ شي. سمه خبره ده قرآن او حدیث. یو سړی چې هغه د معراج نه انکار کوي ته کافر نشي ویلی. دا ټول دین کتابونه لیکلي. البته څوک چې ورته وایي نه هغې دا وایي چې چونکې د اخبار متواتر دي په دې وجه ورته مونږ کافر وایو. قرآن مجید هغه د اسراء خبره کوي، د اسراء ذکر کوي. اسراء معنی د شپې سفر کول. د خانه کعبې نه مسجد اقصی ته تلل دې ته اسراء وایي. اسراء د هغې نه فعل ماضي ده. سبحان الذي اسرا د شپې شپې بوت. د عربو د کم قرآن مجیدونه چاپ کړي نه هغې سورت بني اسرائیل نه لیکي، سورت الاسراء لیکي. زمونږ خلقو سره د علم نه وي دا عربو جدا قرآن دی. قرآن یې جدا نه دی خو ستا علم نشته. قرآن جدا کم دی. دغه صورت ته سورت الاسراء وایي او سورت بني اسرائیل ورته هم وایي. دلته چې قرآن ذکر کوي نو څه وایي؟ سبحان الذي اسرا بعبده. پاک دی هغه الله چې هغه د شپې په یو ټوکړه کې بوتو خپل بنده. نو قرآن هلته د عبدیت خبره کوي، بشر. سیدہ عائشہ تپوس کړی شوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې. هغې ورته فرمایلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عامو انسانانو غوندې انسان و. کور ته به راغی نو کله به ما سره کار کو کور کې، کله به خپله کیغړی په خپله ګنډله، کله به خپل لباس کې په خپله ستار مار اچو. دا د بشریت صفات دی. دا بشر دی. پکار دی چې مونږ د بشریت په عهده کې وساتو. نور نه مراد دا نشو کولی مونږ چې دا تفسیر دی نه کوو. نور ویلی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او دا د بریلیانو دپاره لاره وارول نه دی. مونږ خو یې څه دومره اوږده خبره وکړه. ابن جریر نه به یې کوم ځای وباسي او قرآن کې به د سورة الفرقان نه څنګه وباسي چې هلته ورته سراج منیر وایي. سراج منیر څه معنی ده؟ دا چا سره دومره دشمني مه کوئ چې د حق چیز نه انکار وکړئ. دا باطل پرستی ده، حق پرستی نه ده. په دې خلک اور اخلي. دي مقابله چې کوم ده هغه دیني نه ده، هغه صرف خپل سوی د پاسه کول دي. فرقه ده که نه؟
قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته من الله نور د الله طرف نه نور اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی دی او کتاب مبین جدا دی او نور جدا دی یا داسې ووایه چې و تفسیریه دی تفسیریه نور معنا به نور وکړي قد جاءکم من الله نور یقینا راغلی تاسو ته الله طرف نه نور نور سره و کتاب مبین یعنی کتاب د وضاحت کوونکی او مو آیا بیا د نور وضاحت څه شی دی کتاب مبین قرآن مجید ته کتاب مبین وی او ته نور هم وی یهدی بالله من اتبع رضوانه سبل السلام یهدی به الله خود نه کوي په دې باندې الله هغه چاته اتبع رضوانه چې اتباع کوي داغه در رضامندیا آیت معنی تم سوچ کو ځان کې پیدا کړه قرآن چې وې او د هدایت باعث والا غي چې ته د الله د رضامندیا کوشش کړې د قرآن په اوامر او په نواهی عمل کې چې ته شوره په بلغوږي وباسي ته د هدایت نه نصیب کیږي دا څه د انسانانو تفسیر نه دی د قرآن خپل وضاحت دی یهدی به الله هدایت کی الله په دې باندې چاته اتباع رضوانه چې هغه اتباع کوي د هغه رضامندیا رواني د هغه پر رضا کولو پسې الله بارک رضامندیا لفظ وایي خوشاله او ناخوشاله د مخلوقي دا به احتیاطي سره د خلونو وزي د پلان کې نه الله ډېر خوشاله دی خوشحال د الله صفت نه دی خوشحال د الله نوم نه دی رضا او ناراستیا د هغه صفت دی رضامندیا او ناراستیا رضامندی او ناراضگی خفگان مو آیا دارنگی خوش او ناخوش مو آیا دا غلط دی دا اللہ صفت اگا سشے دے اگا رضامندیا دا یهدی بے اللہ ہدایت کی اللہ پا دے باندې آگا چاہتا اتباع رضوانہو چې اتباع کوي د هغه د رضامندیا کوشش دا کوي چې د هغه رضامندیا پسې لاړ شي د الله رضامندیا پسې شي کی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اتباع کې ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله بس تاسو نه راضي کیږي هغه او تاسو به هغه پسندیده کیږي چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ روانی اللہ پدے بانے یا خی اللہ پدے بانے ہدایت کی اللہ پدے بانے اگر چاہتا اتباع رضوانہ چی روان ویدہ پر رضامندیا پسے سے ہدایت خی ورتا سبل السلام سبل السلام مانا دا سبل دار السلام سبل دار السلام سبل دا سبیل جمع دے سبیل لار دو اللہ سے خی لارې خی د کور د سلامتیا یعنی یو سړی چې د الله رضامندیا باندې روان شي نو د الله ډېر شی لارې وښیي کولو وکړي ورته او سلام جنت ته وایي که نه دارالسلام څه ته وایي جنت خی به الله ته لارې د جنت لارې چې خی نه دا مطلب نه جنت یې ورته خو د هغې اعمال ورته خی او بیا هغه توفیق ورکړي چې دا عمل له په جنت حاصلېږي ته کونډ روندو خیال ساته په دې باندې سړی جنت ته رسي ته جماعت خیال ساته په دې به جنت ته رسي جماعت ته لاړ شي 2 رکعات نفل کوه جنت ته ورسي دا چې د الله د رضامندیا سو کوشش کوي نه الله هغه له توفیق ورکړي ودو خلکو له الله توفیق نه ورکړي چې سملی او دی په سوچ کے نہیں جو سار وقتی مالا پاسے دل پکار دے دا سی ادھا خلق اللہ پاییس پروانے مسلمان لپگاری جدہ بیداری ادائے بیدارے خط طریقہ دا ہے چہ انسان ماسوتن سملی جدہ کم سے کم تسبیحات فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوئے تاکہ تسبیحات و فیدہ بدائی جدہ بالکل تحجد اللہ پاسی توفیق اللہ اور کئی
ځکه دا مسنون دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا الله رسول له هر چاته صحیح دین خی، لیکن لور چې ته وغوښتل چې مال یو غلام راکړه، زما لاسونه ډېر خراب شوي دي، تا سره ډېر غلامان راغلي دي. هغه ورته ویل تا ته یو څیز ښیم چې هغه ستا غلام نه ستا لپاره بهتر ده. تسبیحات یې ورته وښودل، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر 33 او 34 بار. دا ماسخوتن وایه، فرض مونځ هغه نه دي، خو جدا احادیثو کې ثابت دی. دا خپل لور دپاره تحفه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. زمونږ خلک دی نه واقف دی. اگه څوک واقف وي نو قسم یې خوړلی چې عمل به نه کوم. نو داسې خلکو ته الله د رضامندتیا لارې نه کولاوي. دا لارې چې کولاویږي دا په عمل باندې کولاویږي. عملین آتش دې ته ذهني عیاشي وایم زه، پلان کې ډېره پوهه دی، عمل پې شته نه بیا پې څوک څه کوي. دا ذهني عیاشي ده. علم دی که نه چلو شو. نه مونځ په ټایم باندې شته، نه اخلاق پېژنې، نه عادات پېژنې، نه قرآن پېژنې، نه حدیث پېژنې، نه د هغې په سار مونځ نه کوې، ماسپښین مونځ نشته، ماښام نشته، ماسخوتن نشته، څه فایده شو؟ دې ته علم نه وایي. یهدی به الله، روانی الله په دې باندې، ہدایت کی اللہ پدے نور و کتاب. من اتبع رضوانہ، آغا چاہتا چھ پیروی کی رضوانہ داغا رضامندیا. سبل السلام دلار و سلامتیا. ویخرجهم من الظلمات الى النور، اور وباسی دیئے تنور رناتا تیری ڈیری. ہاں ذکر قرآن ظلمات ہوئی، رنا کو یوئی ہمیشہ نو. د شپې څومره تیری، یو تیاره خو نه ګڼې تیری. سبا چې راخیږي نو هغه یو رڼا وي. په دنیا کې هم ګڼې تیری، د شرک تیری، د کفر تیری، د بدعاتو تیری، د بد اخلاقو تیری، د رسم و رواج تیری. دا ټول په څه ختمېږي؟ په اسلام. یو اسلام دی. آیت الکرسی پسې متصل آیت کریمه دی چې الله څه کوي؟ الله دوست د مؤمنانو، هغه دوستی تقاضا پوره کړې ده. یخرجهم من الظلمات الى النور، الله روباسي مسلمانان د تیرون رڼا ته. او دا کم اولیاء هم الطاغوت چې طاغوت سرکشانو پسې روان دي، ناغي څه چل گئی؟ داغي دوستان چې کوم دي سرکشان دي. دا یې سرکش کار سره یخرجهم من النور الى الظلمات، د نور نے تیرو تا ورنباسی، اخلاق نے بد اخلاق تبوزی، توحید نے شرک تبوزی، سنت نے بدعت تبوزی، اتباع سنت نے رسم و رواج تبوزی. دا اللہ دا دوستانو او دا اللہ دشمنانو منځ کې دغه فرق ده چې الله خپل دوستان هغې ته نیغې لارې ښیي. دې نورو خلکو هم که دوستي کړی وی الله سره، الله به دې ته هم لار ښولی. الله به چا پابندي نه لګولی چې ته زما دوست کېدی نه شي. خو په خوله باندې خو کار نه کېږي که نه، چې ځان ته عاشق وی پلان کې د الله ډېر عاشق دی. څنګه عاشق دی؟ په مخ باندې ګیره نه عاشق دی د الله. نعتونه به وایي عاشق رسول دی، په مخ یې ګیره خو نشته لږ. پکار دی چې د مینې څه اظهار یې خو کړی که په سوڼ سوڼ کوله باندې یا په تشو دعوه باندې خو کار نه کېږي. اتباع سنت په دې کېږي. دلته زمونږ یو ملګری و ډېر براده رفع الیدین باندې به جنګ و ما سره پاره جمعه کې. ما ډېره موده صبر وکړه خو هغه نه صبرېده. ما ته ویل چې جناب یوازې دا رفع الیدین سنت دي که دا ږیره ساتل هم سنت دی؟ اب ږیره خره ده. بس یا مې ورته وویل بیا نه یې راغله. البته چې ږیره یې وساتله صرف یو ځل راغلی دی، دې لپاره چې ما ته وښیي چې ما ږیره وساتله. دا د هغې خلکو عمل دی چې هغه عمل بالحدیث کوي. عوامو نه به څه کي لږ د دې خو ږیره سره نه لګي، عاشق دی رسول. دا عاشق نه دی. عشق لفظ غلط دی، مینه کول پکار دی.
دا الله رب العزت یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، اذن توفیق ته وایي، په خپل توفیق. ويهديهم الى صراط مستقیم، او رسوي دي صراط مستقیم ته. رواني هم ویل شي او رسوي هم ویل شي، دواړه معنی صحیح دي. لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم، دا رد شرک دی فی التصرف، تصرف واقدارے ته وایي.